دا 400 کیلو بارود چې دغلته ایښودي وو، دا تا دې عدالت ته مخکې کړي چې دا تا د چا نه نیولي دي، څنګه دي نیولي دي، د دې څه ریکارډ چې دا نشته، نو دا شی مشکوکه کېږي. چې مشکوکه کېږي په دې کې د دې زه ډي آی جي چې په دغه شپه ما وپېژندو چې هسپتال ته راغی او بیان یې ورکړو چې دا خو سرکټ دغه دی. دی خو ما د دې نه مخکې ما له چا نه تپوس وکړو، ما وې دا جي دا محترم څوک دی؟ ما ته یو کس وایي چې یاره دا خو ډي آی جي دی. ما شکر دی چې دا شکل مې ولې ولیدو. دا به راځي او دغلته به په دې ایر کنډیشن دفترو کې دننه ناسي. ډي پي او لا مونږ وینو، ډي پي او چې کوم دی نو هغه په دې حق لخه دی چې د میډیا سره ټچ دی، تا ته ځان را رسوي، ما ته ځان را رسوي. که زه وړوکی خبر ولیکم په هغې اکشنلي، ستا په خبر اکشنلي، هر هغه خبره چې په هغې باندې اکشن د اخیستی کېدوی هغې ته ډي پي او ځان رسوي. د ډي آی جي د کم درد وایي ده. زه خو یم ښه ټیک ټاک ته دیونه تپوس کول غواړي. خدای پاک ته په دې خاوره کې داسې څوک پیدا کړي، په دې قانوني نقطو موږ دونه نه پوهېږو. په دې باندې دلته کې چې کوم دی نو ښه قام پرسته وکیلان شته، هغو دې ښه برابر په عدالت کې دا نقطه چوته کړي چې وروره دا 400 کیلو